کتونکو علب خان شیرپوی یم عارف خان را سره ولاړ دی تفتیشي افسر دی پراسیکیوشن والا دی زړه مې ورته نن دوا کوي دې ټایم کې چې دا ریکارډینګ زه کوم نو دا ریکارډینګ د 2 بجې شوي دي سهار چې کوم دی 9 بجې عبید چې کومه هغه ماشومې والا قصه ده هغه راغلی عبید عدالت کې څه ووي د عبید د خولې نه به اورو عبیده خبرې را سره خپلې شریکې کړه ور مې بس عدالت یې ما دا خبره وکړه چې دا ما کړی دی ورې ښه نورې لږ څه خبرې دې ورته وکړه خیر دی مو ته ووایه که نه لږه تمانچه چاړه یا که نه لږ خیر بس مې ولې ورکړه تمانچه مې ولې ورکړه چاړه مې ولې ورته کړه ستومان وکړئ په دې عارف خان څه وایې په دې موقع باندې بس کنفیوژن نه شو بس هغه خپل جرم ومنو عدالت کې کنفیوژن وکړو چې یاره بس ما وژلې ده او د جج صاحب مخکې خپل ریکارډ بعد د دې نه مخکې به نور څه پاتې نه دي صحیح او کتونکو دغه ډېره مشکله مرحله وي خو پراسیکیوشن والا زمونږ 400 کې یو خلکو ته په دې موقع دا وایم چې کوم سړی و چې زما وکیل یا زه کیس یا نشم کولی نو 400 کې چې کوم پراسیکیوشن والا دي تکړه افسران دي او په دې کیس کې کمیټي جوړه شوې وه هغوی چې کوم دی د سار نه والا دې ټیمه پورې دوی هغه خپل کار ادا کړ او بیا ډي اس پي خسانشاه صاحب اوس لاړه دا واحد کیس و چې ډي اس پي سرکل چې کوم دی هغه هم په دې کې موجود او دغه چې کوم دی عبید ستاسو د وړاندې دی دې نه پس په دې جیل ته کیږي او ډېر افسوسناکه دردناکه بوږنېدونکې پیښه ده نو په دغې خو به نورې خبرې نه کوو خو صرف هم درته دا وي چې عدالت کې د باقاعده چې دا ما کړي دي زه پېستومان یم او داسې داسې مې کړي دي کومې خبرې چې ده کړي دي هغه زه تاسو سره بیا بیانوم مننه کتونکو دغه هغه ملزم دی ډي اس پي خسانشاه صاحب اوس مخکې لاړه او دا دې ټیم کې عدالتونه مکمل بند دي ښه دا دوی چې نن څومره انتظار وکړو عارف خان چې کوم دی سی آی او هغه دې ځای کې و باقاعده کنفیوژن وشو دغه موبایل چې کوم دی نو دغه لاړه او دغه هغه ملزم چې ماشومه وژلې وه کتونکو نن ما پریکټیکلي ولیدل چې پولیس یقینا دا څه کوي او په دې کیس کې کوم کردار ادا کړ او نن که مینه زارۍ وشولې په بعضې کیسونو کې چې کوم دی لکه په څو عدالتونو باندې دغه کیس چې کوم دی نو هغه وچلېده دا کنفیوژن هم ډېر دغه بیا نیمه ګنټه ویسار کې نیمه ګنټه تپوسونه دې کې 12 تپوسونه وشو او دغه سجاد خان دی دلته کې دا زموږ د سکیورټي والا دی زاهد خان چې کوم دی نو دلته کې مشر دی نو زموږ د قچروله دې وخت کې کوم ملګري دي پکې نو ډېر تکړه دي خو کتونکو ما نن پریکټیکلي څه ولیدل زم 9 بجو نه والا دې ټیم کې به څه ټیم به یاره ته وګوره 3 بجې دي ښه 10 منټ او 3 بجې دي او 10 منټ او 3 بجې دا پولیس ووتل دا لاړل نو 10 منټه او 3 بجې چې کوم دی دا دوی وزګار شو دی نه پس په دې جیل کې جمع کوي نو به ډېر عجیبه شانتې الله پاک دې قانون چې کوم دی نو بس قانون کې قانون ډېر سخت دی او په قانون عملداري نشته دی بعضې جج وایي یاره زه په پښتو نه پوهېږم او دی خو په پښتو کې خبرې کوي نو نن ډي اس پي خسانشاه دا واحد به داسې کیس کې چې هغه ډي اس پي د سهار نه واله 3 بجو پورې هغه موجود وي او هغه بیا مختلف طریقې استعمالوي او په هغه طریقو باندې چې کوم دی نو بیا دغه کیس کنفیوژن چې کوم دی هغه کېږي بیا پراسیکیوشن دی کې کوم کردار ادا کړ نو پراسیکیوشن چې کوم دی خپل حق ادا کړ هغه بچی دپاره او د 400 پولیسو په دې کې انتخابي خط درجي هر سړي ته به خپل بچی په نظر راتلله هر سړي په خپل ځای باندې خپل کردار ادا کړ خو د عدلیې نظام هغه به ډېر عجیبه نظام دی
نو بس پاغه خو باس کو نو هغه به دغه خو الله پاک ته زموږ د عدلیې نظام ټیک ټاک کی او دا پرمان الله خان عدالت کې باقاعده کنفیشن شو 12 سوال پیو شو او 12 سوال چې کوم دنو باقاعده جوابونه ورکړي شو باغې کې باقاعده چې کوم خبرو شوې چې چاړه باندې ما لکړه په تمانچه باندې ما ځان وشته او تمانچه پوښ ولا نو مونږ ستاسو د پاره ټول ورځ په دغه کې موجودو او بس بزو په دې باندې مزید خبره ترې کوو تاسو شریکو ډیره مننه